اور دروغ یا مراسم ولیدل. ما سره د صوابه تاڼې اس ایچ او نورالامین خان موجود دی. نورالامین خان د خپل ډیوټای نه بالاتر د پښتون په حیث باندې په دې روغه کې ډېرې ستړي کړي، ډېرې منډې تړلې والې دي. دې سره څو خبرې کوو. السلام علیکم نورالامین. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پنځپیر کې دا کومه روغه چوشوه د راضینامه دا اشمت ضلعي ممبر صاحب او د علي خیدر لالا دا د جرګې مانیری د جرګې صدر دی، جانس خان کاکا، شیرین خان لالا، دا نور کم کسان چې په دې کې چا دغه کړی دی. ګوره یو 27 سال یو ډېر لوی عمر دی. 27 سال 20 کاله پس چې کوم دی نو دا مشران راپاڅېدل او دوی په دې کې د یوې نیمې میاشتې محنت وکړو، تګ راتګ وکړو. د یوې نیمې میاشتې محنت څیړنه دا وه چې د 27 ساله دښمني چې دی هغه په دوستۍ کې بدله شوه. تاسو وکتل چې د پنجپیر دا خلکو د پنجپیر نه چې د لرې لرې میلمانه راغلي څومره خوشحاله دي. دا خلک څومره مدعیان خوشحاله دي چې هغوی یو بل سره چې کوم دی نو هغه دښمنۍ ختمې کړې. دا چونکې 27 سال خو زما د پولیس کیریر دی، غالبا چې زه کله سپۍ برتي وم نو زه پکې انسپکټر شوم او دا دښمني شروع ده. الله دې زمونږ د مشرانو له ډېر لوی اجر عظیم ورکړي. موږ سره داسې مشران نه داسې پوهان شته چې په خبره پوهېږي، د مسلې په حل پوهېږي. د دې مشرانو دا زمونږ مشران نه دي، دا هیري دي. د دې نه لږه پیدا اخیستل پکار دي. پکار دا دی چې د دې سره مونږ خپله مسله ده وکړو نو دوی په مسله پوهېږي، په خبره پوهېږي، د هغې په حل پوهېږي. د هغې دوی له خدای پاک داسې یو چې کوم دی نو پوهه ورکړې ده. جانسان کاکا د مانیری چې کوم دی، علي خیدر لالا، دا د دې چې کوم دی دا یو مطلب دی دا د دې مشران دي. نو په دې پنجپیر کې مونږ ناظم صاحب ته چې کوم دی نو چونکې دا اشمت بھائی دا په درېیمه پیره باندې ناظم دی او دا یو ډېر د دې دغه د علاوه شیر محمد لالا خو ته خپله پېژنم نو زه به هم تللی راغلی ما. ناظم صاحب چې کوم دی نو د پنجپیر خاص کر د خپل یونین کونسل کې چې کومې هلې ځلې دي هغه اکثر دی موږ سره هم په جګړه باندې موږ سره مشتګرې باندې. نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې لکه ده ته دا د پنجپیر کې چې کومې دښمنۍ دي کم از کم نو چې د نن نه دا د کوم په جومات کې دا عهد وکړو چې یاره دا مشران موږ سره چې کوم پوهان دي، موږ سره کوم پوه مشران دي، د دې نه موږ مطلب دی چې دا استفاده والو دا ځان ته پوه کړو. ځکه که چېرې زموږ دا مشران ختم شي نو زموږ وروستو کار بیا چې کوم دی نو هغه ډېر خراب دی. او تاسو که وګورئ بین الاقوام چې کوم دی نو هغه چې دا ټولې خبرې ختمې شي نو اخرې کې هغوی ورته مونږ ورته جرګه وایو دا زموږ هغوی دا چل زده کړی، زموږ د پښتنو دا چل زده کړی او هغوی ورته ټیبل ټاک وایي. زما دا پیغام دی چې کوم دی کې مثال خبر همدکه مې وي چې دا دښمنۍ دي لکه په پنجپیر کې ما خیال 47 دښمنۍ دي. نو دا کم آغاز کم بنیاد چې دی کېښودو د نن نه پس به د مونږ ورسره 100% چې کوم دی نو ملګرتیا یي مونږ به ورسره په سپورټ کې دي سره ولاړ یو د ایس ایچ او په حیث باندې د علاقې. ما ناظم صاحب ته هم دا خواست دی چې په دې کې مطلب دی چې دا مشران څنګه راپاڅول او څنګه دوی خوشحاله دي سپورټ ورکړو داسې نور هم کې سپورټ ورکړي او دا مسلې حل شي. والسلام.